ګرانو کتونکو په میوزیک کې خبرې کومه د پښتو سندرغاړې زما شاته لګیا دي او پښتو غږیږي خو چونکې نن د نړیواله ورځ ده د مورنو ژبو د چا چې خپلې ژبې وي پکار دا چې په هغه ژبو باندې ویاړ وکړی شي. نن د تنګي تحصیل په غزن کلي جنګو بابا کلي کې دغه مشرانو چې کومه دستوره را جوړه کړې ده شعور ورکوي خلکو ته چې په خپله ژبه باندې فخر وکړي، خپله ژبه وستایې، ویې لیکې، ویې لولې او ویې وایې. اگر چې نه یې لیکلی شو، نه یې لوستلی شو او نه یې چې کوم دی نو ویلی شو، نو دا باقاعده دا وینې تاسو پښتونخوا ملي عوامي پارټي ګوند 400 د هغوی د طرف نه ده او دا نن په ټول پاکستان کې چې چېرته هم پښتانه دي او چېرته پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ګوند دی محمود خان چکزی له طرف نه نو دغه سیسټم روان دی. نو یقینا موږ هم ولې داد ورکوو، خراج تحسین ورته پیش کوو چې په داسې ورځو باندې دغه ژبې هغه ستایلې کېږي، په خپله ژبه باندې فخر کولو دپاره دوی جوګه کوي. چونکې نه موږ په خپله ژبه باندې فخر کوو. 15,000 کاله مخکې پښتون تاریخ لري د اسلام نه، خو ژبه چې کومه ده نو موږ پکې د اردو ټکي جرګلو کې د نن ورځې د اهمیت حوالې سره به څه وایي؟ میرکلام وزیر د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي سینیر نائب صدر خیبر پښتونخوا سابقه MP د وزیرستان. نو مورنۍ ژبه خو په دنیا کې ټول انسانان په دې سره متفق شوي دي چې نن په ټوله دنیا کې د مورنۍ ژبې اهمیت نور هم زیات شوی دی. په دنیا کې چې څومره قومونه دي، څومره پوهان خلک دي، دا ټول په دې متفق دي چې په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم پکار دی، کاروبار پکار دی، عدالت پکار دی. پښتونخوا ملي عوامي پارټي هم په دې خاطر نن په دې ټول پښتونخوا وطن کې ځای په ځای په هره ضلع کې پروګرامونه را جوړ کړي وي د دې دپاره چې خپله مورنۍ ژبه دنیا ته وښایي، خپل قوم هم په اهمیت یې پوه کړي. او په پاکستان کې نن چې کوم د پښتو ژبې کوم سیاست روان دی دا په پاکستان چې جوړ شو د بنګالیانو سره هم داسې سلوک روان و. دا نن چې موږ مورنۍ ژبه لمانځو دا د بنګلادیش د خلکو د بنګله ژبې دپاره دوی جدوجهد کولو چې په 1952 کې پاکستاني فوج په ګولې وورولې، 4 کسان یې پکې شهیدان کړل، ډېر یې زخمیان کړل. بیا دوی په 1999 مطلب 1999 اقوام متحده ته اپیل وکړ چې دا د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ وګرځي. نو 21 فروری په ټوله دنیا کې د مورنۍ ژبه ځکه ګرځول شوې ده. نو موږ هم دا وایو چې پکار دا د پاکستان د 5 قومونو شریک ملک دی، هر قوم ته په خپله ژبه کې تعلیم پکار دی، په خپله ژبه کاروباري، عدالتي، علمي ژبه ګرځول پکار دي. پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دې دپاره کوشش کوي چې په پاکستان کې پښتانه په یو ځای کې یو صوبه یې جوړه کړي او په هغه کې پښتو ژبه عدالتي، کاروباري، تعلیمي ژبه وګرځول شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه لومړی د ویټي خیبر چې تاسو دلته راغلي یې، زموږ دا پروګرام هم کور کو. زما همایون نوم دی، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي اطلاعاتو سیکرټري یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په 21 فروری په ټوله نړۍ کې د مورنو ژبو د اهمیت په حوالې سره لمانځل کېږي. دغه شانتې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په ټول پښتونخوا وطن کې په مختلفو ضلعو کې د دغې ورځې په مناسبت مختلف پروګرامونه ایښي دي. په دغه سلسله کې موږ په 400 کې یو دستوره ایښې وه چې په هغې کې مشرانو د ژبو په اهمیت باندې خبرې وکړې، شاعرانو پکې خپل کلامونه پیش کړه او اوس پکې موسیقي روانه ده، موسیقي هم کېږي. نو ګرانو کتونکو زه په تاریخ کې په لومبني ځل باندې وینم چونکې شمالي اشنغر خلکه دا ډېر ویښ خلکه دي او انقلابي خلکه دي او نن یې په 400 کې ثابته کړله
چې د دغه مورنو ژبې باندې دوی یو ډېره لویه دستوره را جوړه کړې ده هغې نه مخکې تقاریر وشو او اوس پکې د میوزیک دغه ده او ام پی ایس صاحب هم ورته راغلی دي او نور هم ډېر ستر مشران راغلي دي نو زه به بیا خلکو ته خواست کوم چې خپله ژبه وستایې په خپله ژبه کې خبرې وکړې او په خپله ژبه باندې بحر وکړې او خپله ژبه زده کړې څونکې موږ یې هم زده کوو لا پښتو موږ نه زده کړې نه پښتو ویلی شو نه لیکلی شو نه لوستلی شو نو الله دې کړي چې موږ پښتنو کې پښتو راشي په حقیقي معنو کې موږ به چې وي پښتون نریالی دی توریالی دی بریالی دی بس موږ پښتانه د یو بل خپې راکاږو نو میوزیک کې دا سره انجای کې مننه